چې کله د نبوت 14 کال سو، د آخرنی کال دی محمد رسول الله له دې وروسته له مکې څخه مدینې منورې ته هجرت کوي. په دې وخت کې اویا کسان مصعب بن عمیر چې محمد رسول الله دعوت ته لیږلی و، د کله چې د حج وخت راورسېدی مصعب بن عمیر له 15 صحابه کرامو سره له مدینې څخه و مکې مکرمې ته رالی، د حج دپاره رالی. او په دې قبیله کې له دوی سره مشرکین هم شته. د دې ټولې قبیلې تعداد 400 کسان، 400 کسان د نبوت په 14 کال باندې له مدینې منورې څخه را روان سو و مکې مکرمې ته رالو. مکې مکرمې ته چې کله راورسېدل، په دې کې چې کوم مسلمانان دي هغه 15 کسان دي. په 15 کې 3 صحابه کرامو او 2 زنانې ورسره وي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ورولېږي چې موږ خدا فیصله کړې ده چې له تا سره ملاقات وکړو او له تا سره بیعت وکړو، ستا د ملاقات دپاره راغلي یو. محمد رسول الله ته چې کله دا حال راورسېدی، محمد رسول الله دوی ته په خط باندې ولیکل چې تاسو به له ما سره د ایام تشریق په وخت کې داسې تر لوی اختر یوه ورځ مخکې چې حاجیان و مینا ته ځي، هغه د مینا یو غونډۍ وشوله چې موږ تاسو به په پلان کې د مینا په شپه باندې چې مینا ته کله ورسي حاجیان، هلته به زموږ ستاسو ملاقات سره کېږي. نو صحابه کرام 15 کسان دي. دا دویم واري بیعت کېږي. اول واري په 12 کال باندې 12 کسان راغلي وو، د نبوت 12 کال سي وو. د نبوت په 14 کال باندې 15 کسان راغلي. نو له محمد رسول الله سره د شپې په وخت کې په مینا کې ملاقات وشو. له محمد رسول الله سره خپل اکا د حضرت عباس رضی الله عنه په نامه باندې دا هم ورسره ملګری دی، لیکن په دې وخت کې حضرت عباس رضی الله عنه ایمان نه راوړی. چې کله له دې صحابه کرامو سره د محمد رسول الله ملاقات وشو، فورا حضرت عباس رضی الله عنه ولاړیږي. د محمد رسول الله د زندگی یو څو حالات ورته ذکر کړو. په هغو حالاتو کې دا ورته وایي قریش که څه هم د محمد رسول الله دین نه مني، د محمد رسول الله له دین څخه مخالفت کوي، لیکن په محمد رسول الله کې کم امانت پروت دی، کم کاروبار سي د چا سره کړی دی، کم گزاره سي د چا سره کړی ده، پر هغه باندې ټول عرب ټول قریش په هغه باندې مطمئن دي. نو د محمد رسول الله یو څه صفات ورته بیان، تر هغه وروسته ورته وایي چې محمد رسول الله دا خواهش دی چې له مکې څخه مدینې منورې ته ستاسو وطن ته درسي، هلته هجرت کوي. نو کله تاسو سره د محمد رسول الله غم وي یا محمد رسول الله تر مرګ تر وخته پورې د هغه ذمواري اخیستلی سئ، له هغه سره په هر حال کې تاسو ملګری کېدلی سئ، که د خوشحالي حالات وي او که د غم حالات وي. که چیرې تاسو شرکت ورسره کوئ، محمد رسول الله د دې اراده کړې ده چې له مکې څخه مدینې منورې ته هجرت وکړي. نو صحابه کرام ټول په یوه اواز باندې وایي چې موږ په دې شي باندې ډېر خوشحاله یو چې محمد رسول الله و مدینې منورې ته هجرت راوکړي. لیکن په دغو کسانو کې یو کس ولاړېږي، هغه دا اواز کوي چې کله مکې څخه و مدینې منورې ته محمد رسول الله هجرت وکړي، دا خبره یاد وساتئ چې تاسو له محمد رسول الله سره اوس بیعت کوئ، د بیعت په مطلب باندې سر خلاص کوئ. بیعت له بیع څخه جوړ ده، بیع و سودا ته وایي. تاسو به هم خپل ځانونه، مالونه، اولادونه دا ټول د الله تعالی په دین کې قربانوئ، و دې ټولې قربانۍ ته به ځان تیاروئ، و دا تکلیفو ته به بیا ځان تیاروئ. د عرب او د عجمو د ټولو قریشو مقابله به بیا کوئ. داسې نه چې اوس خو وعده وکئ، لیکن بیا چې کله عربو له تاسو سره جنګ سي یا هلته په مدینه منوره کې یهود محمد رسول الله نه ورپرېږدي، داسې نه چې بیا محمد د تاسو څخه دورې یوازې پاتې سي. صحابه کرامو خو عجیبه ایمان و، هغو ته د محمد رسول الله هرې خبرې د یوه صحابي د سرو زرو ګوتمۍ په لاس باندې ول. محمد رسول الله چې کله ولیدله هغه ګوتمۍ یې له لاسه وکشه، داسې یې وغورځوله. وایي د نارینه دپاره سره نه دي رواسې، هسې هغه دی په لاس باندې کړي. وایي له هغه وروسته بیا هغه صحابي هغه د سرو زرو ګوتمۍ نه ده راخیستې. صحابه کرام ورته وایي چې دا ګوتمۍ در واخه، دا خرڅه که، په دې باندې به بل شی واخې. ده وایي یا محمد رسول الله ته خوند نه کور، بیا یې هغه د سرو زرو ګوتمۍ دویم وارې نه ده راپورته کړې. هغه داسې تابعدار و. په یو وخت کې قافله روانه د صحابه کرام سره ملګري دي. یو صحابي درېږي، فورا ولاړی داسې یو طرف ته تیر سو، بیرته رالی. یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې داسې ولاړې بیرته رالی،
د دې څه وجه وله؟ د یو وخت له محمد رسول الله سره روان وم، پر دغه ځای باندې چې تېرېده محمد رسول الله و هغه طرف ته ولاړې، زما هم هغه عادت هغه سنت پوره کوئ. هغو د محمد رسول الله و هر منټ هر سکند ته کتل چې محمد رسول الله کم کار چې به محمد رسول الله وکړو ټوله زندګي به بیا هغه کار کوي. ځکه بیا قرآن هم داسې اعلان کوي رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله تعالی وایي زه له دوی راضي یم او دوی له ما څخه راضي دي. الله تعالی په دنیا کې د خپل رضا اعلان و دوی ته وکړو. نو په 14 کال باندې له دغو 15 صحابه کرامو ته حضرت عباس د محمد رسول الله چې کوم خواهش تو هغه خواهش دا دی چې له مکې څخه مدینه منورې ته هجرت کوي. هغه حالات یې ټول ورته بیان کو چې تاسو په دې ټولو حالاتو کې له محمد رسول الله سره ملګري یاست. ټولو صحابه کرامو په یو اواز باندې وایي چې موږ به تر خپل مال اولاد جایداد تر هر څه تېرېږو. محمد رسول الله ته که هر چا تکلیف رسوي د هغه په مقابل کې به موږ ولاړ. نو دا فیصله یې ورسره وکړه. له دې وروسته چې کله سهار سو دغه صحابه کرام بیرته سفر وکړو روان سو. په دې وخت کې د قریشو مشران خبرېږي. له دې سره خو مشرکین هم راغلي دي. له مدینې منورې څخه و حج ته 400 کسان راغلي دي. قریش یو څو ورځې بعد خبرېږي چې له محمد رسول الله سره خدا وعده دغه خلکو کړې ده. ورلو د مدینې منورې و هغه نورو مشرکینو ته وویل چې آیا دا خبره رښتیا ده؟ خو 325 کسان هغه مشرکین دي، 15 کسان دا مسلمانان صحابه کرام دي. هغه په دې مجلس باندې خبر نه وو. هغه المج نه خبر چې دا وعده یې ورسره کړې ده که نه ده ورسره کړې. لیکن صحابه کرامو چې دلته وخت تیر کو له دې وروسته چې دوی کله روان سو په دې وخت کې قریشو دا سوچ و فکر وکړو چې دا وعده یې ورسره کړې ده. فورا د قریشو کشران ټول راوځي په هغو صحابه کرامو پسې کم کسان چې مدینې منورې ته روان دي. دا هغو مخه یې نیوله، لیکن په هغو کې یو صحابي یې ویني وایي نور ټول صحابه کرام ځینې ولاړو. هغه قافله او مدینې منورې ته رسېدلې وه. هغه ته بیا ډېر سخت تکلیفونه ورسېول. د مطعم په نامه باندې یو کس دی، بیا هغه له قریشو څخه هغه یو صحابي خلاص کړو.